بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل نو موږ په مکه سبق کې دا خبره کړې و چې کله په یو ځیږي کې معرفه او نکره دواړه په جبر راشي د سلور صورتونو د دې جوړیږي کله چې په دواړو ځایونو کې معرفي راغلي وي نو د دې نه به یو څه مراد وي او که دواړو ځایونو کې نکره راغلي وي د دواړو نه به جدا جدا څه مراد وي اول نکره دوی معرفه یو به مراد وي او اول معرفت به نکره او جدا جدا به مراد وي مثالونه ویل شي او قاعده اکثری دي کلی نه دي ځکه ډېر دیونه دي چې پای کې دوه نکره راغلي او ستاره قاعده مطابق جدا جدا څه به مراد نه به یو مراد هغه هو الذي في السماء اله وفي الارض اله او چې دوانه سوزونه معرفه وي نو الله کې پکار دی چې جدا پکې جدا جدا ذکر شي دا دوانو نه یو مراد وي او دلته کې چې نه یو به مراد وي لکه ته چې دوانه معرفي نه لاګي نه یو څه مراد وي ازبر د مثالونو وقه مچ لاګي نه جدا جدا لکه وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ته چې اول معرفت ذکر شي بیان کې ذکر شي جدا جدا سوزونه به مراد وي انما الهكم اله واحد یو معرفت ذکر شي یو نه کې ذکر شي دا یو ته مراد ده موږ وای به قاعده اکثری دا کلی نه ده کنه اعتراضات به حاله چې کله تمام ما ته ویلې چې دا قاعده کلی ده او اکثری دي اکثری اوس نن سبق کې دا خبره کوي کنه چې لکه د تخصیص چې موږ کوو په عام کې چې تخصیص کیږي نو دا تخصیص به موږ سو پورې کوو پوه شوي پرې باندې تخصیص موږ د څو پورې کوو نو موږ وایو چې په کومه جمله کې په کوم لفظ کې موږ تخصیص کوو دا به خالی نه وي د دوو حالونه یا به مفرد لفظ وي او یا به چې دی نه دا به جمع لفظ وي که مفرد وکنه یعنی صرف د صیغې په اعتبار سره مفرد لکه من شو ما شو دا نو او یا دغه شان د هر هغه جمع چې باغه معرف باللام وي جمع چې معرف باللام وي نو په دې کې به موږ تخصیص د یو پورې کوو د یو نه خو نه چکته کې لکه چې د یو نه تکته کې نو بیا خو بلګه د دې سمدل پاتې نشي نو چې کم ټکه د لفظ په اعتبار سره مفرد وي هغه او کما جمع چې معرب باللام نو جمع چې معرب باللام الجنس وي نو موږ ویلو چې جمع په د الف لام په ذریعہ سره د جمع هغه جمعیت باطلی کنه د یو پورې په خصوص کو او کما عام الفاظ دي سی وي چې هغه جمع وي یا خو جمع وي او یا دا چې په دې باندې معرفه په الف لام وي ولکه لام جنسی به نه راغله لام عادی په راغله نو په دې کې موږ خصوص کو د تینه پورې ځکه چې د تین کم چین هغه باندې جمع دلالت نه کوي جمع چې دا ټول لکم افراد چې د سوري درې پوښتنه به باندې دا څنګه مسلک دی او امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې موږ به خصوص کو د دوو پورې ځکه چې دوو کسانو ته دغه ویل شوی دی جماعت ویل شوی دی پوه شوي دا د لپاره بیا دلیل ویلي لکه په میراث کې د ډېرې زنانې نو پای کې دوه د ډېرو برابر دي په وصیت کې دوه د ډېرو برابر دي نو موږ به هلته کې جوابات چې دا ورکوو پوهېږئ پرې باندې وګورئ دې ته اوس ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمة الله عليه أقصى ما ينتهي إليه التخصيص في العام وبیا د دې نو مصنف رحمت الله علیه ذکر کړی دي چې دا په عام کې به د خصوص انتها د کم ځای پورې رسي پوه شئ په عام کې به د خصوص انتها د کم ځای پورې رسي وکاله ينبغي ان يذكره في مباحث التخصيص وذل بکار دا و چې دا تخصیص په د خاص په باس کې چې دا ذکر کړی لكن لما كان موقوفا على بيان الفاظه اخره عنها نو کله چې دا موقوف د عام په الفاظ په بیانولو باندې نو لہذا دا عام نو رستو و ذکر کو لکه پوه شو به معنی فقال نو فرمای وما ينتهي اليه الخصوص نوعان او هغه چې منتهی کیږي هغه کې خصوص یعنی ختميږي یعنی کم ځای پورې د خصوص انتها چې د کم ځای پورې راځي نو دا غي دوه قسمونه دي نمبر 1 المقدار الذي لا يتعدى الى ما تحته نوعان الى ما تحته نوعان یعنی هغه مقدار چې عام داغې نه پخته باندې نه متعدی کیږي نو دا غي دوه قسمونه دي النوع الواحد النوع الاول الواحد اول قسم دی ایک مطلب دا کنه چې انتها دا غي د ایک پوری کیږي د ایک نه کته خوششته نه پوښوي او دا کم دي فيما هو فرد بصيغته هغه الفاظ د عموم چې هغه د صيغه په اعتبار سره مفرد دي هغه الفاظ چې د صيغه په اعتبار سره سدي لکه دا سدي لکه من شو ما شو طائفه شو او دغه شان دي
واسم الجنس المعرف باللام هغه اسم جنس چې معرفي یعنی هغه اسم جنس معرفي په لاس سره په لام سره یعنی جمع وي جمع ومعرف په لام الجنس سره او ملحق به یا هغه چې ملحق به سره ملحق څه مطلب کالجموع المعرفه بلام الجنس یا چې هغه جمع چې معرفي په لام الجنس سره فانهما لو خليا عن الواحد وې وصف چې د ایک پورې بول تخصیص کو د ایک نقد ول نه کې نو د ایک پورې دغه کو وې لانه لو خليا عن الواحد ايضا لفات اللفظ عن مدلوله وې کدا موږ د ایک نوم خاص کو کنه نو بیا په لفظ د خپل مدلول نه با فوت شي مطلب د لفظ بیا په خپل مدلول باندې دلالت بنه کوي د ایک نقد قنور سره نه هغه پوه شو به نه معنی د ایک نقد نور صحیح حاجی نو دا او شو بیا وکل مرأه والنساء لګول ګور المرأه د مثال لري لپاره چې هغه واحد دی لفظ مفرد دی پوه شئ او النساء دا جمع ده خو په دې باندې الف لام داخل شوی دی څه به داخل شوی الف لام جنسي او الف لام جنسي ما قدا سوي چې د جمع جمعیته نشر على ترتيب اللف فالمرأة فرد بصيغته ترتيب اللف تاسو له نشر لف نشر مرتب تاسو کې لري شاخر نه زګون تر رسیدلی کله ختم کړو نه ختم کړو ده کنه لا ها هذا بس هي بقرا روايه فالمرأة فرد فمرأة تندا فرد بصيغته فقبل جريده معرفة بالله معرفة بلام سرا والناس جمع لا واحد له محلا بلا من الجنس او نساء جمع واحد نشته او بلا من الجنس قول کړل شوی دی وينتهي تخصيصهما الى الواحد البته او منتهي کی بخاص واله درې په یو پورې خامخه والنوع الثاني الثلاثه دویم قسم دار چې تخصیص پکې د تینه پورې راځي تخصیص پکې د څو پورې راځي لکه الثلاثه فيما كان جمعا صيغه ومعنى دا په صورتونو کې چې یو لفظ جمع وي د معنا او د صيغه دوانو په اعتبار سره چې یو لفظ جمع د معنا او د صيغه کرجال لك رجال شو او نساء شو غو منکر یعنی نکره مما لم يدخله لام الجنس چې وایي لام الجنس نه داخل شوی کلام الجنس به داخل شنو هغه مخکې ذکر کو چې هغه مثلا د جمع هغه جمعیت څه کیږي مما لم يدخل لام الجنس ويلحق به ما كان معنى فقط او ملحق په دې سره هغه کم چې صرف د جمع په اعتبار سره صرف د جمع په اعتبار سره هغه سوي دا صرف د معنا په اعتبار سره جمع وي صرف د معنا په اعتبار سره جمع وي لکه قوم او رحمت خاوس وی چې په دې کې بعد د جمع په صيغو کې بعد چې د لفظ په اعتبار لفظ او معنا ځوانو په اعتبار ترجمه یا صرف د معنا په اعتبار ترجمه نو تخصیص پکې د تینه پوریږي وای د تین کم وري نه کیږي نو انما ينتهي تخصيص هؤلاء بشکا انتها راځي دا تخصیص د دې سونو د تینه پوري لان ادنى الجمع الثلاثه زګه ادنى د جمع سونه دي درې باجماع اهل اللغه فلو لم يبقى تحته ثلاثه افراد کچرتا پاتې نشو د دلاندې درې افراد لفات اللفظ عن مقصوده نو لفظ به خپل مقصود نه شي فوت بشي وقال بعض اصحاب الشافعي ومالك رحمه الله تعالى ومالك رحمه الله بعض ملګری د اصحاب الشافعي او امام مالک رحمه الله علیه فرمایي ان اقل الجمع اثنان چې اقل د جمع سوري دوی فينتهي التخصيص اليه نو دا تخصیص پر دې پور راځي او دلیل د نه پر سره الاثنان فما فوقهما جماعت چې ادوا او د دوه نه لپاسه جنده سره جماعت ده پوه شو به نه نو ګوره دی وایي چې په حدیث کې دوا او د دوه نه لپاسه د جماعت ویلې ده جمع ویلې ده نو موږ ولا جوابونه ورکو چې یا غرور ده دغه دې کنه الاثنان فما فوقهما جماعت دا حمل له په میراث او په وصیت باندې په میراث او په سمانه په وصیت باندې لکه د میراث په ان شاء الله چې تاسو دی بل کال دا وړئ ځان ته میراث په به سراجو وای نو پای کې دا دي چې د لور احوال دي چې النصف للواحده چې یو لوري دې سړي نو دته با د نیم د کل مال نیمه حصہ ملاويږي یا خور وي نو دته با اوای وي نو دته با د کل مال نصف ملاويږي او کله دې درې خویا دی وي د دې سلور خویا دی وي ناغي ته با ثلث مشترک داغي ته با ثلث ملاويږي دغه شانتي چې دا دغه وي دوه خویا دی ناغي ته با ثلث ملاويږي الهغه پوه شو به دی باندې ها دغه نو دا ګوره استحقاق
لکه چې پدې کې دا دوه زنانه چې دي دوه لوریانې دوه خوريانې دای په شان د جمع ګرځولې دي د دریو د سلو ګرځولې دغه شان د مور حصہ چې ده کنه نو فل ام ثلث ورته ملاويږي څه ورته ملاويږي ثلث به ملاويږي چې کله دا یو لوري خو چې کله دوه لوریانې یا ډيري وي دوی یا کوم ډيري نو د مور حصہ به د ثلث نه راوړي سدس ته نو دا د دې ته حجب ویل کېږي څورته ویل کېږي حجب حرمان ورته ویل کېږي نو ګوره په دا خو یا په میراث په باب کې یا د وصیت په باب کې لکه یو سړی دا وصیت وکړي چې زما مال دی د بني فلا ته ورکړی شي نو بنو فلا موالیو ته ورکړی شي نو موالی خو جمع نه هلته کې هغه دوه موالی دي نور څوک نشته دی منې دوه د کل مال ورکولی کېږي پوه شوي یا دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله د هغې د دوه کسان جماعت کوي نو په جماعت کې به دوه کسان چې د دوی جماعت هم برابر دی الاثنان فما فوقها جماعت پوه شوي بلې معنی هغه باندې باندې پوه شوي او یو بل دریم جواب پکې هم دی وایه پکې دې مصنف نه ذکر کړی او به دزه ذکر کما وایي چې دا لکه په لاول په اسلام کې لکه دا دغه وکنه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تاسو به یوازې دا په سفرونه نه کوئ ځکه چې هغه ټیم کې د کافرانو غلبه وه او مسلمانان چې دا کمزوري وو پوه شوي باندې باندې او بیا پیغمبر سلام فرمایل الواحد شیطان والاثنان شیطانان یو کس یو شیطان دی او چې دوی جو دوه شیطانان دي او ثلاثه فما فوقهما جماعت خو بیا چې کله لکه اسلام ته غلبه میلاو شوله نو پیغمبر علیه السلام چې دوه کسان وسلې شي او دوه کسانو جماعت الاثنان فما فوقهما جماعت پوه شوي او یو کس چې نن دا اوس هم سفر نه شي کولی نو فاجاب بلکه پوه شو به معنی فاجاب عنه المصنف رحمت الله علیه فرمایي د دین جواب ورکوي به قوله پر خپل قول سره چې وقوله علیه الصلاۃ والسلام الاثنان فما فوقهما جماعت محمول على المواريث والوصايا دا حمل کړی شوی دی په میراثونو باندې او په څه باندې وصیتونو باندې فان فی باب الميراث ځکه په باب د میراث کې للاثنين حکم الجماعت چې د دوه لپاره حکم د جماعت استحقاقا وحجبا یعنی په مستحق کېدو کې او په محروم کېدو کې فإن للبنتين الأختين الثلثين كما للبنات والأخوات لکه د بنتینو او د اخوتینو د پاره با دو ثلثه ملاويږي دو ثلثه یعنی د کل مال بدري سي کې نو چې یوې دي ته نیمه ملاويږي یوې دي ته بس ملاويږي نیمه او چې دوی یا د دوه سیوای درې سلوري پنځه شپږي نه هغه ته با دو ثلثه ملاويږي ثلثان ورته ملاويږي د ټول مال د کل مال بدري سي کې دوی څه به د خويندو ته ملاويږي کمال البنات والاخوات لکه څنګه چې د ډیرو لوريانو او د ډیرو دغه د پاره دي سره پاره مخویاندو د پاره پوه شو به معنی خاجي مخکسوي ويحجب الاخوان او محجوب کوي رونا للام مور لرا من الثلث الى السدس د ثلث نسدا سدس كالاخوه الثلاثه پشان د درې وروريانو چې د انسان یو وروري کنه نو مور ته بیا څو ملاويږي ثلث به ملاويږي درې مې صبر کل مال درې مې صبر ملاويږي خو چې کله دوی یا درې یا سلوري یا پنځه ورونی نو بیا به د مور حسابه د ثلث نو وړي ستا سدس ثلث درې مې دا وای د کل مال درې ما دا ډیره ده او بیا به د کل مال په کل مال بشپږی سیږي او پشپږو کې ورته شپږم ملو شي نو دا کم ده نو دا محجوب شو لکه محروم شو پوه شو یې صحیح شولا کم شولا والوصيه اخت الميراث وصیت میراث خور ده یعنی ملګری ده فی کونه استخلافا بعد نو څنګه پاسه کې وسره مشابهت ته لکه څنګه چې وصیت ته مرګ نه بعد وي میراث ته مرګ نه بعد وي دغه شان وصیت ته مرګ نه بعد ده وتتبع الميراث او د بتابع وي د میراث تبعیت النفل للفرد لکه څنګه چې فرض چې نه د نفل نو ورستوي لکه پوه شو نفل د فرض نو ورستوي نو دغه شان دی د میراث دا په منزله د فرض ده او وصیت په منزله د نفل ده فإن اوصال موالي فلان کچته یو سړی دا پلانکی دا موالي د لپاره موالي جمع ذکر کړل وله مولایان او د لپاره دوا آزاد کړه غلامان دي او لاخوه د دین یا د زید درونو د لپاره وصیت وکونه اخوه جمع ذکر کړل وله اخوان د غسورونو وان يستحقان الكل د ځوانه بد کل مال سوي مستحق وي او على سنت تقدم الامام یا دا چې لکه په دوه کسانی نو بدو کې یو امام مخ کول د سری سنت دي اذا كان المقتدي اثنين كتد مقتديان في يتقدمهم الامام وغبه دفعنا الامام د مخکیږي الګه پوښو به دی امام دفعنا مخکیږي یو امام دی یو مقتدی دی نو دا مقتدی به امام غاخی طرف ته چنده بودريږي او لګ بشال او کدا امام یو دی او مقتدیان دوی نو د چې بری چې یو به خی طرف ته ودرېږي بل به ګس طرف ته ودرېږي
بلکې دا دوه کسان چې دا په منزله د جماعت باندې دوه کسان باندې دا مخکې امام ودرې پوه شئ نو څنګه چې د ډیرو کسانو نه مخکې امام ولاړ وي دغه شان د دوه کسانو نه مخکې امام ولاړ وي اذا كان المقتدي اثنين کله چې مقتدیان وي يتقدمهم الامام دو بدوان مخکې کوي امام کما يتقدم على الثلاثه دي لکه څنګه چې مخکې کیږي دا په درې باندې خلاف لابي يوسف رحمه الله عليه فانه عنده يتوسطهما دا امام صاحب امام ابو يوسف رحمه الله عليه باندې چې امام دو مقتدیان یو مقتدی به خیر طرف ته بل به کس طرف ته امام به مېس کو درېږي ولې لأن الامام محسوب في الجماعه كلها الا في الجمعه لکه امام شمار له شوی په جماعت کې پټول جماعتونو کې پټول جماعت کې مگر په جمعه کې چې امام نه به علاوه درې کسان شرط دي فإن فيها تشترط ثلاثه رجال سوى الامام خلاف لأبي يوسف رحمه الله عليه اذا عنده يكفي اثنان سوى الامام لکه امام ابو يوسف رحمه الله عليه باندې په د امام نه علاوه دوه کسانو پای کې پوره دي ولم يذكر المصنف رحمه الله عليه الجواب الثالث الذي ذكره غيره وإذا خطبه جوابونه ورکړلو چې یو خو لکه دا اثنان بما فوقهما جماعه دا یا عمل له په میراث او په وصیت باندې یا د امام په مخ کې دوه باندې او یو دریم جواب کې هم د چا غدنه نه ذکر کړي هو انه محمول على المسافره چې دا محمول له په سفر کول باندې بعد قوت الاسلام رسول اسلام د قوتنا فانه عليه الصلاه والسلام نهى اولا ځکه پیغمبر علیه الصلاه والسلام اول منع کړی و عن مسافره الواحد والاثنين د یو کس یا د دوه کسانو د سفر کول نه ولې لضعف الاسلام وغلبه الكفار ځکه چې اسلام چې نه دا کمزور او کافرانو چې دا غلبه وا نږدې و چې کافران دي مسلمانانو ته نقصان ورسي نو فقال عليه الصلاه والسلام فرمى الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثالثه ركب چې یو کس یو شیطان دی دوه کسان دوه شیطانان دي او ثلاثه چې دا جماعت ركب څه ته وایي جماعت کافیه جماعت پوره ده ثم لما قبل الاسلام بیا چې کله اسلام ته قوت ورکړل رخص للاثنين دوه کسان د بیا سور کړل شو رخصت ورکړل چې دوه کسان کولای شي وبقي الواحد على حاله او یو جندا په خپل حال باندې باقی شو فقال عليه الصلاه والسلام الاثنان فما فوقهما جماعه پوه شو به باندې وباقي تمسكات المخالف باجود بها مذكوره في المطولات ودا موږ یو خبره ته وکړه خو بیا وې دا نور دلیلونه د مخالفینو او سره د جوابون داګینه هغه په مطولاتو کې په غټو غټو کتابونو کې ذکر دي نو الله پاک دې موږ هغه ته ورسې جواب مو وي د خیر سره هغه به پوه شئ نو تخصیص د سو پوری رسی وا یا د ایګه پوره یا د سپوره لاتینه پوره یاد بشي دا دې سره عام چې نو دا ختم شو اوس لکه مشترک او اول به شروع شي اوس دلیل نه بعد دیتا ختم وای وای چواړو سبق